نو دوی اعتراضونه وکول چې دا قبله ولې بدله شو. الله تعالی وی چې دا تاسو دین خالص د دینه ولې عبارت ګرځولې دي چې دې طرف ته مخ کا یا دې طرف ته مخ کا. دا خو بعضی حصہ د دین دا، جبکہ اصل دین دا اللہ تعالی حکم منل دی. اصل دین دا اللہ نو کہ دا اللہ حکم دے طرف تے نو دا طرف دین دے، کہ دے طرف تے نو دا طرف دین دے. صحیح نو دا نے جواب ورکړي لیس البر ندا ټولنی کې صرف دا خبران تولو وجوهکم چې ګرځوي تاسو مخون خپل قبل المشرق مشرق جانب تا والمغرب او مغرب جانب تا ولكن البر لیکن اصل نیکی من آمن بالله اصل نیکی دا خبر ده. صحیح یا اصل دین او اصل ایمان دا خبر ده، ځکه اعلی درجه د نیکی ایمان ده. لیکن اصل ایمان من آمن باللہ آغا سوک دے چے ایمان راوڑے اللہ تعالی باندے والیوم الاخر روز داخرت باندے والملائکت فرشتو باندے والکتاب کتاب باندے والنبینا پیغمبرانو باندے وآت المالا اور کڑے دمال علا حب پا محبت دا اللہ تعالی ذوی القربى رشتدارو تا والیتاما یتیمان والمساکین مسکنان تا وابن السبیل مسافران تا والسائلین سوال کونکو تا وفي الرقاب رقاب جمع دا رقبه دا رقبه دی سٹ توئی خو رقبه اصل کی اطلاقی کی پسلیو باندے سوانی سلیو باندے دا غلامانو ازادولو کی چمال خرچ کئی. واقام الصلاة اقائم کڑی منز وآت الزکاة ورکڑی زکاة والموفونا کسان چی وفا کون کی دی بعادهم پا وعدق پلا اذا غادو چکلے مغاہد کڑی دا والصابرین او آکسان چی صبر کون کی دی استقامت کون کی دی فی الباسائی پا شدت فقر کی چی دیر غریبانانی بیام صبر کئی والضرائے اپ شدت مرض کے چڈیر بیمارانی نو بیام صبر کئی وحین الباس اپ وقت جنگ کے اولائک الذین دا کسان لے صدقو چرشتیائے ویرے دی و اولائک او دا کسان ام المتقون دا متقیان دی. نوس دا انواع ذکر کا نمبر اول من آمن باللہ چی ایمان عبارت دے ایمان نا پا دی شئینو باندے نو نمبر اول پا کی عقائد دی او دویم صدقات دی او دریم منزدہ کول دی او سلورم زکات ادا کول دی او پنزم پا وعدہ بانے وفا کول دی او شپگم پا تکلیف بانے صبر کول دی. نو دا شپگ بنیادی شعبی دی دی ایمان. او دا شپگ شعبی چی چا عملی کلی ناغیتا اللہ تعالی دو ٹائٹل یا دو سرٹیفکیٹونه ورکړل. یو اولئک الذین صدقوا دا اشتیا ویلی دی او دویم اولئک هم المتقون دا متقیان دی. وعلیکم السلام. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص لازم کرے شوے تاسو باندې القصاص قصاص فی القتل په قتل شو کسانو کې چې څوک مو قتل کړي دا غي قصاص اغستل تاسو باندې لازم دي. الحر بالحر اصیل په اصیل باندې نو اصیل هغه چاته وایي چې غلام نه. والعبد بالعبد امرئ پمرئ باندې والانثى اخذا پخذا باندې. نو اوس دغه تول کې چې مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه داله چې کچا غلام قتل کو اصل سره ولګید غلام قتل کو
نردی آیت د وجه هغه اصل به قصاص کول نشي، هغه اصل به قصاص کول نشي، بلکې هغه نه به خون بها اغستې شي. سبا اغستې شي، خون بها به اغستې شي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې انسان د انسان برابر دی، غلام وي او که غلام نه. هر چې دا آیت ته الحر بالحر چې اصل په اصل باندې، غلام په غلام باندې، خزه په خزه باندې، هر چې دا دی د دې تعلق د هغه زمانه د یو رواج سره دی. په مکه معظمه کې رواج داو چې انسانان با هم دیگر مساوی نو، یو بل سره مساوی نو. لہذا د زورور قوم یو زنانه که به بل زنانه ووجده، یو خزه به بل خزه ووجده، نو هغوی به قصاص د هغې خاندان د مرد نه اغسته. څه نه به اغسته؟ د نارینه نه به اغسته. یا که د زورور قوم یو بنده هغه به یو غلام ووجه، غلام به قاتلو، نو هغوی به د غلام په ځای باندې د هغه مالک نه قصاص اغسته. الله تعالی دا زیاته دی، الله سو دا زیاته دی. نو تناظر او هسټوریکل بیک گراوند د الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى دغه دی. دویمه خبره چې دا مخکې کومه جمله ورپسې را روانه ده، د هغې معنا دا ده چې که چا باندې قصاص لازم شنو، قصاص اغوستل د وارثانو حق دی. د چا حق دی؟ د وارثانو حق دی. خو که په وارثانو کې یو کس خپل حق وبخښ قاتل ته، لکه د چا پلار چا مړ کړی وایي څلور وروڼه، یو ورور ورته وایي زه خپل حق در بخم، اوس درې پاتې شو، نو داسې خو نشي کېدی چې یو کس وبخو درې کسان وایي چې مونږ قصاص اخلو، چې درې یې مړ کړي یو یې ژوندی پاتې کړي. نو دې خو تصور نشته. لہذا د دغې باقي درېو کسانو دپاره درې حصې د دیت ثابتې شوې. څه ولا ثابت شو؟ درې حصې د خون بها، درې حصې د خون بها، لکه سلو شان دي. نو چې یو معاف کو نو د هغې حصه څلورمه، ځکه څلور زامن دي، د مړي څو زامن دي؟ څلور. نو یو کس وایي د خپله بدله نه اخلم، قصاص نه. نو چې قصاص یو کس وایي چې ما معاف کړی دی، نو نور خو نشي کولی داسې چې نه موږ خپله حصه قصاص اخلو، او خو امکان نشته. نو لہذا د دغه یو خو هر څه ساقط شو، هغه بخښنه وکړه. د باقي دریو دپاره به د دیت دا خون بها دا به څلور حصې شي، نو درې حصې به هغې ته میلاو شي، یو خو معاف شوه. اوس خبره ذهن کې راغله؟ دغه سل به درې شي، دغه سل به څلور حصې شي، نو یو حصه به ترې معاف شي او باقي پنځه او یا به دې دریو کسانو ته میلاو شي. دا یو یې سکم پنځه ویشت دي، هغه معاف شو. ها صحیح. خو چې کله خون بها ثابته شو، نو الله تعالی وایي چې دا څه د اغوستلو خرڅولو معامله خو ده نه. لہذا دا وارثان کا مطالبه کوي د خون بها، نو داسې باوقاره طریقې سره، عزتداره طریقې سره.
نه کوم مطالبه کوي ان ثابت شو په چې پینځاو یو شان بدل کوي نو دا نه چې ساره او ماخامر ټلیفون کوي کنه به یو شان نه ولي الکه خدای له فرق څخه غواخو نه خطر کوي سړی بس کوي پدې کوه کوي صحیح خو بل ته وایي چې تاسو سره ګوره دا احسان شو چې د مریدون خلاص شي نو تو مس نن سبا مکو کنه خدای له فرق خو زر همت کوي صحیح موافقی دا خو د کلچر خبره ده کنه چې زموږ رواج دا چې په دې باندې سره بد کوي فمن غفي له من اخي شيء فساسوك چې معاف کړي شي هغه ته من اخي ضرور ددنه یعنی د وینې ضرور ددنه فساسو چې معاف کړي شي دتا من اخي د وینې ضرور ددنه شی اون سشه فتباع بالمعروف فتباع فالو کول دی دغه قاتل په مطالبه د دیت او د خون بها بالمعروف فخطر کا واداء الیه اد جانب د قاتلنا ادا کول د خون با دی الیه وارث د مقتول تابع احسان فخطر کا هغه د نن سبا پکې نه کوي نه هغه د همت کی چې دا شی ورته ادا کی ذالک تخفیف من ربکم دا تخفیف د جانب د پروردگار تاسو نه ورحمه رحمت دې فمنه تدا بعد ذالک چا چې زیاته او که پس د دینا چې ان قاتل معاف شوه دی او بیا قاتل قتل کړ یعنی معافی ورکړی دی او بیا قتل کړ فله غضب علیم ددر پارا غضب دردناک دی ولکم فی القصاص حیات تاسو د پارا قصاص کے حیات جون دے یا اولی الباب او دا عقل خاوندانو لعلکم تتقون د دې د پارا چې تاسو ځان بچ کې د قتل اولونا نو چې یو قاتل قصاص شي نو باقی خلق هغه بیا ډېر احتیاط کوي لعلکم تو الله تعالی فرمای چې بظاهر خدا انسان قتلول دي خو په حقیقت معاشري له ژوند ورکول دي په حقیقت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت لازم شویر تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت چې حاضر شي او د تاسو مرګ ان ترک خیرا کد پریخو دی خیرا سمال نو تاسو باندې دا لازم دي چې څوک الوصیت وصیت للوالدین والدین حق والاقربین رشتہ دار حق بالمعروف پسہی طریقہ حقا علی المتقین دا لازم دا متقیان باندې الله نه یریدون کو باندې نو چې دا سو پوره حکم د میراث نور راغلی غلطه مسله ولیکي چې سو پوره حکم د میراث سورہ نساء کی تفصیل ذکر درستو خو نازل شوی نو التب وارث باندې ادا پمریدون کی سړي باندې بلازمو چې هغه به وصیت کو دومره حصہ فلانی ته ورکه جما پلار تا دومره ورکه جما مور تا دومره ورکه جما زوی تا دومره ورکه جما لور تا نو هغه وخت دا وصیت واجبو دا وصیت کول په دغه انداز باندې واجبو خو چې کله احکام د میراث رالل سورہ نساء کې سورہ نساء کې احکام د میراث رالل نبی پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا وصیت لوارث وارث ته وصیت نه کیږي د وارث په حق کې څنګه خپل حساب دي هغه ته بس وصیت کوي د وارث په حق کې وصیت نه کیږي وصیت دا هغه چا حق کیږي چې داغه په میراث کې حصہ نه وي نو اوس د دې آیت حاصل بداوی چې دا وصیت کوي مطابق د شریعت نو مطابق د شریعت داسې چې سره مړیږي ادا وصیت کی جګوره شریعت سویل دي هر حقدار ته دغه حق ملاوي شي څنګه وصیت وکړي چې هر حقدار ته دغه حق ملاوي شي اې کې زیاتهونه کوي ورسره
پلار ته د پلار حق او زوی ته د زوی حق او لور ته د لور حق او خځه ته د خځه حق. فمن بدلو بعد ما سمعو چاچ بدل کدا وصیت پس دا هغه چې اورېدلې ده فإنما نو خبر دادا اسمو گناہ دے علی الذین پاچا باندې یبدلونو چې تبدیلی دا حق. ان اللہ تاکید سر اللہ تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم عالم دے. فمن خاف من موسن پس سوچ رید من موسن دا وصیت کو ان کے نا جنفن دا ظلمنا چھ دا وصیت کو ان کے بس زیادتے ہو کی وارثانو تا وارثانو سر با زیادتے ہو کی او اسمن یاد گنانا فاصلح بینهم نچا اصلاح اکرا پمیز دوارسانو عد دیمریدون کی چنانا دا سے کار مکوا تولی دا سی وصیت کے لکا دا خپل وارثان غریبانان ولی کری دی دا خپل وارثان غریب بعد اوقات سڑے وی پورا 1/3 زما دا مال دا وصیت شا ستا فلانا ادارے تا فلانا ادارے تا فلانا ادارے تا اس دی تنگوری چی وارثان میں بلا گرن دی چی اگئی یہ تقسیم کی اگئی تا اس نے پاتی کی لکشے بورتا نبیا باید چی سڑے غطا ہوئی چی کدیر خیر دے نبیا چی سڑے ورطا ہوئی چی نا دورا مکہ واگر چی جائز دے 1/3 پورے انہا لازم کو نہیں چی تبقا مخا 1/3 دے فلا اسمالے نگنان اشتدے اسرک ان کے بانے ان اللہ تاکید پر اللہ تعالی غفور بخن کے دے رحیم رحم کون کے دے. یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چیمان راوڑے دے کتب علیکم الصیام لازم شویر تاسبانے الصیام روزے ساتل کما کتبا غل الذین لک لازم شویر پانچا بانے من قبلکم چمخ کستاسنو لعلکم تتقون دے دپارا چی تاسو متقیان شے اللہ نو یرے گئی ایام معدودات اخوز معدودات دشمیر. فمن کان منکم مریضا پساسو چوید تاسو نمریضو علا سفر یا پسفر باندے اور روجے ان ساتلا دا بیماری دا وجہ یا دا سفر دا وجہ فعدت لازم دے اغبان شمیر پورا کول دروجو من ایام اخر دا نور رزونا یعنی قضا براولی تو سو روزی پڑ دی داغی قضا براولی. وعلى الذین اپاکسانو بانے یطیقونہو چی طاقت نلرے دا دی یطیقونا لغوی اعتبار سر دیتا ہوئی باب افعال. باب افعال پا عربی لغت کے دی کی یو حمزہ دا اصل کی پرتلا سب کے پرتل حمزہ الف شو تمنگو آپ کے پروت اطواقا یطیقو ذکر دیر ماضی سیغہ دا اطواقا نو باب افعال کی علماء لکی چی دا حمزہ دا باب افعال دا نفع دا پا رہی نو دی یطیقونا مانا لا یطیقونا. وعلى الذین او آغب کسان لا یطیقونو چی طاقت دا روجون لری نو دا دو وجہ سڑے طاقت دا روجون لری یا دا دیر بوداوالی دا وجہ دالتا ہوئی یا دا دیر بوداوالی دا وجہ او یار داسی بیماری دا وجہ چی اغا ناقابل علاج ہوئی داسی بیماری چی ناقابل علاج ہوئی او دا بیماری موجود گئے کہ روجی تصور نشی کے دے. وَعَلَى الَّذِينَ پاکسانو بانے یطیقونو چی طاقت نلرد روجو فدیتن پاغی فدیہ دا طعام مسکین دا یو مسکین طعام دے نو دا یو مسکین طعام یو عربو کی یو پیمانہ دا غیتا ہوئی سواغ منگورتا اوگے والی یو اوگے اوربشا تاس اوربشا ہوئی بار لیتا یا یو اوگے خرما یا یو اوگے میوہ تاس میوہ ہوئی او یا نیم اوگے غنم پنیز دا امام صاحب او یو اوگے پنیز دا باقی ایمہ دا مون چی کم صدقۃ الفطر ورکو امدغی انداز دے چی دا ہر روجی فدیہ دا یو صدقۃ الفطر برابر دا دس برابر دا یو صدقۃ الفطر برابر دا دا یو روجی فدیہ صحیح شو نوس بوڑا چی اگر روجی ساتلو قابل ندے یا دا آغا بیماری مریض چی اگر سرد دا بیماری روجوم نشینی ولے و دا بیماری ناقابل علاج دا دا بیماری ناقابل علاج تک مثلا دا گردو بیمار دے ناقو ناقابل علاج دا صحیح نو داغه لپاره وسی داغه حکم اگر که ځوان دی خو داغه حکم داسې دی لکه دا بوډا پشان صحیح شو دا یو مسله. دویمه مسله
وعلى الذین اواکسان یطیقونو چه طاقت دا ادائیگئی دا فدیه لري فدیت الغبان فدیه دا طعام مسکین طعام دا مسکین نو بیات مراد دا صدقۃ الفطر بیات مراد دا صدقۃ الفطر چې کوم کسان طاقت لري دا ادائیگئی نغی بد روزونه پس ورته صدقۃ الفطر مونږ ورته سرسایه وایي روزه ونی ها روزي ننی ول هغه ځان له خبره مونږ ټول روزي نیولې او بیا ما وو روپای داخلي کړې دا دیمه مسله هغه صدقۃ الفطر ده چې هغه کسان چې طاقت د ادائیګۍ لري فدیه طعام روزي نیولې دي خو مالدار دي نغه بیا صدقۃ الفطر ورکړي سب ورکړي صدقۃ الفطر ورکړي او دا صدقۃ الفطر د دې څه حکمتونه یو حکمت دا ده چې دا شکر ادا کول دی الله تعالی لپاره چې توفیق درکو د روزه ساتلو یا ژوند درکو د روزه میاشت کې یعنی ژوند دی او ساتلې د روزه میاشت کې نمبر 2 پروژه کې که سوړې مړې خطاګانې در نشوي دا د هغې لپاره جبیره ده دا د هغې لپاره بینډیج دی او نمبر 3 دا د اختر په خوشحالۍ کې غریبان شریکول دي اصل حکمت یې دغه دی چې دا باید چې د اختر نه وړاندې ورکړی شي د اختر د ورځې نه وړاندې ورکړی شي غریبانو ته چې هغوی ځان د اختر په ورځ باندې نو دریم د اختر په خوشحالۍ کې غریبانان شریکول دي وعلى الذين يطيقونه وچابان يطيقونه چې طاقت دې لري فدیه دا طعام مسکین طعام د مسکین فمن تطوع خيرا پس چاچ زیاتیو که خیر یعنی دا خو په لازمه ده چې دیو مسکین طعام باور کوي یعنی مونږ $1 ویل سورم ویل والله تعالی که څوک زیات ور کوي دا ډیره ښه خبره ده که څوک یې جنازه لسول کوم شل خو ورکړه فمن تطوع خيرا پس سوچ زیادی کئی خیر فهو خیر اللہ دا بہتر در پارا وان تصومو ادا چتا سروجیون سے خیر لکم دا بہتر تاز دا پارا ان کنتم تعلمون چچر تاسو پوئے گئے شہر رمضان اللذی میاش در رمضان آغدا صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا روزه می در باندې فرض کړي در رمضان په میاش کې نو اگر چې الله حق لري چې د کومې میاش ته مونږ ته وایي روزه بنی شو خو صلی الله تعالی زمونږ د کنوینس کولو لپاره وایي چې د رمضان دا میاش می ذکر غوړه کړي چې ما قرآن نازل کړی شهر رمضان الذي میاش در رمضان آغدا انزل فی القرآن چې نازل کړي شوی دی چې قرآن هدى للناس هدایت د انسانانو لپاره وبینات من الهدى ادا واضح احکام دې د هدایت والفرقان ادا فرق کول کې دی یعنی جدا کول کې دی حق لا د باطل نه فمن شهد منکم الشهر فسوق شهد منکم الشهر د شهیدا دو درې معنی دلته یو معنا خدا دا چې دا چا د تاسو نه د سپوږمۍ ولیده نو روزه دی ونیسي چې سپوږمۍ د رمضان ولیده نو روزه دی ونیسي یو دویمه معنا یې دا ده چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چا چې هم گواهی د دې روزې د میاشتې وکړه گواهی قابل قبول وا نو هر سړی دې دغه روزه نیول شروع کړي دا دویمه معنا شو او دریمه معنا یې دا ده چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه څوک چې په دغه میاشت کې حاضر ژوندی وو نو دې روزه نیسي چې څوک په دغه میاشت کې ژوندی وو نو دې روزه نیسي نو دلته یو څو مسلې دي یو مسله خدا ده چې شریعت اسلامی کې لیدل د سپوږمۍ دا شرط ته د روزې لپاره.
او کلیدل نه نو بیا د روان دی میاشتې ډیر ورځې پوره کېدل شرط دی هغه نه کوم روان دی میاشت ده موږ تر شعبان میاشت وایو چې دا هغه ډیر ورځې پوره شي نو که سپوږمۍ چانوم درېدل نیکسټ ډے بسې روزه وي د وجه حدیث ته جسوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي روزي نسي پلیدو د میاشتې او افطار کوي یعنی افطار کوي پلیدو د میاشتې او یو بل مسله چې کچا میاشت لیدا او قاضي سره گواہی وکړه قاضي سره گواہی وکړه او قاضي گواہی قبول نه کړه نو په عام خلکو خروجه لازم کیږي د قاضي د فیصله د وجه په عام خلکو روجه لازمي کیږي سره وجه د قاضي د فیصله د وجه خو په دې سړي باندې خپل روجه لازم راځي لیدو د وجه دې د خپل نشي غوښتل چې چونکه قاضي زما گواہی قبول نه کړه نو زبان سره روجه نه نیسل نه د خو سپوږمۍ دی د نور خلکو لپاره حجت او دلیل د قاضي قضا داغه فیصله خو د دې لپاره خپل سترګې دلیل دی د باندې لازمه ده خدا صرف په روزه کې کله اختر په میاشت کې دغه څه مسله وشوه او قاضي گواہی قبول نه کړه نو چې سپوږمۍ لیدلې ده هغه نشي وایي چې زه خو اختر کوم ځکه الته تهمت ده څه ده تهمت چې روزه خوراک ته زوش کړي په روزه نه وایي که تهمت نشته خو په روزه نه ساتلو کې تهمت ده ها نه دوه ده ګټه کیږي تاوان نه دی نه دا څه تاوان نه دی ګټه وشو ثواب وشو او کنه دې ګټ وشو د دوه ځین دنیوي شه ها د دیني کریډټ ته نه ګوري دا مسله وړي چې بهر نشي إذا بعد هذا بيشوي رجيك دلنا جيل سبب كذي زي مش شكل كون رجاء وكون رجاء بس كانوا روانة كبير. نعم تلقى كانت مسألة خولي كذا وذولي كذا. اوس د کومې ورځې متعلق چې دا شوبه وي چې دا به د رمضان لومبنۍ ورځ وي که د شعبان اخیری ورځ ده هغه ته وایي د شک ورځ څه ورته د شک ورځ د شک د ورځې روزه د شک په نیت باندې حرامه ده شک په نیت باندې حرامه ده شک نیت دی ته وایي چې دې نیت کوي د پېشنمي وخت کې کدانو د شعبان اخیر ورځ نفلي بشي او که د رمضان لومبنۍ ورځ ده نو فرضي وي دې په خپل شعور نه چې د څه نیت کوي صحیح دا ډول تولې کې البته کله د نیت کو چې د نفلي روزي نیت پر سبا بیا جایز ده دا روزه د شکی کې د شک په نیت باندې چې د الفاظ مشکوک دي فرضي شنه بس فرضي شو موږ ټول نشو دا لومبای نه شک نه شک په ناروا دي پس دا نفل په نیت باندې جایز ده نه صرف جایز ده کرستو چرته ثابت شي چې او اس پګمای خو پلاني ځای جوړ شي هوا نه اگر چې دا وجه د نفل په نیت باندې ویل ده خو چې کوم ورځ د رمضان د پاره خاصي د هغه ورځ روزه کړي نفل په اراده باندې مونږ ویل بیا فرض شي دا ولیکم مثلا ان دا خو د لومبای خبره لومبای پر لکه لسمه روزه څه شي لکه لسمه یو لسمه روزه واته پېښ نمینته کې سبا زماره نفلي روزه نیت ده نو کته ورته نفلي وای که سنت ورته وای خو د بې روزي امکان نشته سبا ځکه د رمضان میاشت روانه ده ومن كان مريضا اسوچ مریضو او قلا سفر لیا سفر باندې فعدت او روزيونه نیولې فعدت لازم دی اقبال شمیر پور کول من ایام اخر د نور روزنا یرید الله بكم اليسر اراده لري الله تعالی تا د پاره د آسانای نور دی وجه مرز کې درته دا کنسیشن درکو په سفر کې درته دا کنسیشن درکو خو الله تعالی بل ځای فرمایي چې وان تصوموا خير لكم هغه وړاندې آیت کې تیر شو وان تصوموا چې اگر چې د مریض د پاره کنسیشن دی د مسافر د پاره
هم کنسیشن دی چې کده روزه نه نیسی. خو وی فرمایل وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. دا وړاندې آیت تیر شي چې که تاسو روزونه ولا په مرض کې په سفر دواړو کې دا تاسو لپاره بهتر ده چې تاسو کویږئ ځکه نو څه صحیح تر خزار اړ دی پلاني صحیح وخت به تیاری کړئ. صحیح شو. یرید الله بكم اليسر اراده لري الله تعالی تاسو باندې د آسان ولا یرید بكم العسر اراده لري تاسو باندې سختای ولتكملوا العده ادا دې د پاره چې پوره کوي تاسو شمیر ولتکبر الله چې تاسو یاد کې الله تعالی غلاما هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو هدایت درکړي دي. نو الله تعالی عبادت د الله بچي په هغه طریقه چې کوم طریقه باندې خدای ویلي دي یا کوم طریقه باندې پیغمبر ویلي دي. که یو سړي د ځان یو طریقه جوړ کړ د عبادت نه عبادت نه هغه د اصل ډرامه کوي. ولعلکم تشکرون ادید پارا چې تاسو شکر وکړئ. واذا سالک عبادی اکل چې وای تانه بندگان سوال کوي د تانه بندگان زما غنی زما متعلق فإني قریب نو تحقیق سره نږدې. تا پیغمبر اسلام ته څه کسان راغلل وی دا الله تعالی نږدې دی په آرام آرام کې غواړو کلره دی چې ورته وایو او الله او الله. نو الله تعالی فرمایي چې تو ورته وایې الله دې نږدې دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اکل چې سوال کوي د تانه بندگان زما متعلق چې نږدې دی کله دی فإني قریب تحقیق سره نږدې اجیب دعوت الداعی ز قبلهم دعا کوونکې ذا دعانه چې کله دې आवाज کوي ماته غواړي معنا فلیستجیبوا لی نو دې طلب د قبول کی زمانہ ولیؤمنوا بعقیدہ او ساتما باندې لعلهم يرشدون دې لپاره چې دوی رشد او هدایت عمومي او حل لكم ليله الصيام الرفث. یو صحابي غالبا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضور صلی الله علیه وسلم تراغه ځکه ابتدا کې روزه به شروع کېدا رائټ افټر تراوی تراونه بعد چې سړی بیډ تلاړو نو دا به روزه شروع شي سبا ماقام پورې واه. نو د شپې به دا پیشنمه خوراک کا یا نر ماده او ځای کېدل دا بنو. حضرت عمر یا بل صحابي هغه یو ځای خپل بیبي سره د شپې نو حضور صلی الله علیه وسلم ته سار راغی او ورته خپل مسله ذکر کړه. ان الله تعالی کنسیشن راوسته او کنسیشن داسې چې ورته وي نظر باندې قضا شته نظر باندې کفاره شته. او حل لكم ليله الصيام جائز پیشوی تاز پارا پشپد روجو کے الرفسو یو ذائع کے دیلا نسائکم بیبیان اقبلو سرا ہن لباس لکم لباس لکم جامد تاز پارا وانتم لباس لہن اتاسو جامع دوید پارا نو اس پتاو لگے دا خزی او خاون دوار تر یو بل کمزورے معلومی کنی معلومی ہوتی یو بل الله تعالی فرمایي تاسو یو بل لپاره جامعي یو بل پردي وړاندې بے پردي کوي نه که تلخیم هم پیدا شي نو دا نه چې خزه بیا لګي د خاون متعلق زما د خاون کې یو دا چل دی یو دا چل دی یو دا خزر یا چې خاون وای دا داسې دا تاسو یو بل څه کمزوري معلومي دي خو تاسو یو بل لپاره جامعي یو بل بکور ساتي. یو معنا یې دا ده اده معنا چې هن لباس لکم لباس جامه اصل کې د بدن د لپاره زینت ده بدن د لپاره سره زینت نه. الله تعالی فرمایي تاسو په یو بل باندې خایسته یې خزه په خاون خایسته ده او خاوند په خزه خایسته ده. اوس کله یو خاوند په کور کې داسې خزه وي چې د خبره نه مني خصوصا چې کله ملمر راشي نو ولې چایم نه پخای اخذ چایم نه پخای نو ولې ټیکاله پخای نو دې معنا دا ده چې د خاوند انجام پیدای چې د معاشره کې بیزت دی یو معاشره کې بیزت وي. نو الله تعالی فرمایي چې دا خود تاسو د لپاره زینت ته او تاسو د خود لپاره زینت دی. او هن لباس لکم دا خود تاسو د لپاره خایس دی وان تم لباس لهن تاسو د دوی لپاره خایس دی. نو پایت چې دوی دواړه د یو بل د عزت او د زینت خیال ساتي. خاوند باید چې د خپل خزه د عزت او د زینت خیال ساتي او خزه باید د خپل خاوند د عزت او د زینت خیال ساتي. علم الله
اللہ تعالی تمالوم دا انکم کنتم تختانون انفسکم چتا سوئے خیانت مکوزانو قلو سرا فتاب علیکم نا اللہ تعالی رجوع کرتا سبان لے بلا کفارہ کفارہ دربانی لازمہ نکڑا یعنی دشپی چکم صحابی پلی بی بی سر یوزای شویلے نو در رمضان پورس کی دورد روجہ دا نو کسرے خوراکو کی قصدن نو کفارہ بیتی کسکاکو کی قصدن نو کفارہ بیتی خدا خواند یوزای شی نو کفارہ بیتی او کفارہ دو میاشت روجی دی سشن دی دو میاشت نو اللہ تعالی دی مسئلہ کی دمرا کانسیشن ورکو چوی دا دشپی کا معاملہ شوی دا نہ کفارش دربانے نہ قضاش دا حکم مدرار دا حکم مثلا فتاب علیکم اللہ تعالی رجوع کرتا سبانے بغیر کفارے وغفا عنکم اغف یکردتا سنا فالآن باشرون اس مباشرت کوئے دوی سرا وابتغو یعنی وزائی کی گئی وابتغو ما کتب اللہ لکم اللہ توی ما آغا اولاد کتب اللہ یا آغا سیٹسفیکشن ذکر دا نرم آدھائی وزائی کی دو کی دو شیوی نہیں دو شیوی یو دا چی دا سڑی اولاد پیدا شی او دویم دا چې سیکشوال سیټسفیکشن وشي کدام یو تقاضا لکه د خوراک کار پشا وابتغوا ما كتب الله لكم الا توي اغا سیټسفیکشن اغا اطمینان او سکون یا اغا اولاد چې الله مقرر کړی تاسو د پاره یو بل سره وکلوا اخراک کوي واشربوا اسکا کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض نو صلی الله تعالی وی چې د شپې کله دا خوراک کا کو ارس جایز نو خوراک کا کوي ترکنه کوي حتا يتبين لكم تر دې پورې چې واضح شي ښکار شي تاسو الخيط الابيض اغسبن مزه من الخيط الاسود تاسو مزه وای تار اغسبن تار من الخيط الاسود د تور تار نو تر دې ځای پورې دا آیت نازل شو چې الله تعالی وی خوراک کا کوئی د شپې تر دې چې سپین تار او تور تار سره جدا جدا شي سپین تار او تور تار سره نو یو صحابی دی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ هغه پیغمبر اسلام ته بل ازراغه ویجی ما خو تر غرمه پورې خوراک کړل ځکه وی د بالښت لاندې مې دوه تارونه خو یو سپین او یو تور الک سات بعد به ورته قتل نو تر نا وخت هغه جدا جدا نه ښکارېدل نو خوراک کوي چې بار راوته نور براخته صحیح نو پیغمبر اسلام ورته و خاندل و انک اذن لعریض القفا عریض القفا معنا سټ دی غټ نو سټ غټ معنا ساده سره سچ چې په خبره نه پويږي سټ دی غټ یعنی ساده سره په خبره ځان نه پوي کړي او دویمه معنا چې انک اذن لغریض القفا ستاسو ډیر غټ سټ دی ځکه چې خدای کوم سپین تار او تور تار یادې دا خو په افق باندې درناو د تیرې نه عبارت دی اوس افق سوره وګد یا سبحان الله د شمال نشوالي تر جنوب پورې نو وکاغه خدای ولا سپین تار او تور تار ته د بالش لاندې کې خدای شي نو چې دا بالش ته سوره غټ دی او چې دومره غټ بالش جوړ کړي چې سب کې څومره جوړ غټ بالش ته جوړ کړي چې هراي درې دلان راوځي شي نو جبريل امین ناغه تفصیل راوړ حتا يتبين لكم تر دې چې ښکار شي تاسو ته الخيط الابيض اغسبين تار من الخيط الاسود د تور تار نه سپین تار د سنا عبارت ته من الفجر د سبانا ثم اتم الصيام بیا پوره کوي روزه ال الليل تر شپې پورې پوره کوي روزه تر شپې ولا یعنی چې شپراش نو بس ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم چې کله شپه دې غاړه راوخته او ورځ دې غاړه پریوته نو حضور صلی الله علیه وسلم په بيد د افطار وخت څه شي ولا تباشرون او صلی الله تعالی فرمایي چې د روزي په شپه کې مباشرت د بیبيانو سره جایز دی خو که په حالت د اعتکاف کې نو بیا ګوره د اعتکاف د وجه نه جایز دی یا سره وجه نه جایز دی د اعتکاف د وجه ولا دا ټیک ده دا سنسټ بازار افطار وخت اسه احتیاط د پاره 2-3 منټه لیټ ولا تباشرون for Los Angeles time na Los Angeles time for downtown sunset time ولا تباشروهن اتاسدوا سرا یوزای کې گئیما وانتم عاکفون فی المساجد پدې حالت کې چې تاسو اعتکاف کوونکې په مسجدونو کې نو اعتکاف اصل کې ریټریټ دی څه شي دی
ریټریټ د ریټریټ معنا دا چې تا ځان راخلې د دنیا ټول معاملاتونه امن جمله دغه معاملات سره خزدا دا ریټریټ کیږي لسپی او لسر دې لپاره چې یک سوی سره بس صرف الله تعالی طرف ته متوجي چې سانکټیفیکیشن جوړي سوشي وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ دغا احکام دا اللہ دی فلا تقربوا عمل ازدیکے گئے دیتا کذالک یبین اللہ دغا رنگ بیان اللہ تعالیٰ تاستا آیات آیت نقبل للناس دا رنگ بیان اللہ تعالیٰ آیت نقبل للناس خلقتا لعلهم یتقون دا دیر پارے دو متقیان شی ولا تاکلوا اموالکم مخری تاسو مالون دیو بل بینکم خپل مس کے بالباطل پا ناجائز طریقہ باطل مانا ناجائز طریقہ چیٹنگ مکوئی غلا مکوئی فراڈ مکوئی وتدلو بیا الی الحکام ام پیش کوئی دا مالون الی الحکام حاکمانو تا بطور رشوت برائب نوز برائب فی الحقیقت ورکی کی ندی دا پارا برائب فی الحقیقت ورکی گی دے پارا چې یو شی باندې ستا حق نه او ته ځان د پاره اغاز استل غواړي نو چې ستا حق نه دی نو دې معنی چې دې برای باندې تر بل چې حق غواړي څه کول غواړي د بل چې حق غواړي ها بعد اوقات سړی دې ته مجبور شي چې برای نه ورکې نو د حق والے کیږي یعنی د سره جاتی کیږي کله رشوت نه ورته نو د سره جاتی کیږي د دسمه قبل چاته ملاويږي چې هغه 100% ده صحیح نو باغ دا امام صلی الله علیه فتوا ورکړی دا ودفع الرشوه لدفع الظلم جائز چې ځان نه ظلم د پکې او بل لارې نشته بیا هغه چې ته ګناګار نه وتدلو بیا الى الحکام امور کوي دا الى الحکام حاکمانو ته لتاکلوا د دې د پارا چې اخري فریقا من اموال الناس او حسد مالو د خلقنا بالاسم گناہ سرا وانتم تعلمون حال دار جتا سو پويږي يسالونك عن الاهلا سوال کوي د تانا عن الاهلا د میاشت متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته سکسان رال ویجی دا میاشت کله راوکېږي نو نریږي بیا غټیږي بیا پورشي بیا وړکیږي حتی چې د سپیر شي نو دا ولې داسې کیږي نو دا ولې داسې کیږي دا د استرانومي سوال دی د سوال د استرانومي او د علوم فلکیه دا غي سوال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علوم فلکیه سره تعلق دی دا د ډیوټي کو نه ده د ډیوټي علم شریعت سره ده څه سره ده نو ردی وجه الله تعالی جواب د فلکیات ورنکو چې چونکه کومه حصہ د سپوږمۍ هغه باندې د نور لایټ پریوزي ناغه بتا تخکاری او چې نه پریوزي په ناغه حصہ بتا تخکاری دا فلکیات سوال دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه فیلډ نو الله تعالی دغه جواب ورنکو بلکې جواب ورک په هغه فیلډ کې چې کوم د پیغمبر علیہ السلام فیلډ یعنی شریعت قل تورتو آیا هي مواقیت للناس قل تورتو آیا هي مواقیت للناس چې دا مواقیت للناس دا آلید سشن آله وی ورطا دا آلید دا وقت معلومولو للناس دا خلق دا پارا والحج دا حج دا پارا یعنی تبا دا حج میاش معلومی سرا دا سپنگمائی غٹی دو نریدو سرا چه دا راوقتا دولسم میاش سرا راوقتا دولسم دا حج میاش تا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چې د شریعت د پیغمبرنا د فلکیات سوال کول داسې دي لکه سړی چې کور ته دننه کیږي دروازه پریدي ا د شا غاړه دننه کیږي اللہ تعالیٰ فرمائی دا عقل مندی ده چې درستونه دیوال ماته صحیح عقل مندی خدا چې کومه غاړه ده د دروازې د غاړه نه الله تعالیٰ فرمائی چې د پیغمبر د فلکیات سوال کول دا داسې حماقت ته لکه سړی چې دروازه پریدي او دیوال سورې کوي کو تر نه وځي وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ اندد دانی کی یا عقل مندے چتا سراتل کوئی البیوتا کورنتا من ظہور یاد شاگانو دینا ولیکن البر لیکن نیکی دا من اتقا لیکن اصل نیکی دا چادا اتقا چیزان بچ کرے دا سوال غیر مناسبنا واتو البیوت من ابوابیا ارازی تاسو کورنتا من ابوابیا دا دروازو دا دینا واتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ لعلکم تفلحون دے د پاره تاسو کامیاب شئ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.